ګرانو خوږو کتونکو اورېدونکو وحید خان تاجک یم په رسټ هاوس سمرباغ کې موجود یم. دلته د تاجرانو لپاره یو ښکلې کچېرې وشوه د بازار کامبټ، د بازار سمرباغ، بازار صدبر کلی، مایار، د دې چې دنو د تحصیل سمرباغ څومره بازارونه د دې تاجران، دوکانداران او کابینې د بازار چې کومې دي هغه راغلي او دلته هغوی هم خپل مسایل وړاندې کړل او دارنګې په دې کوشش وشو چې کمې مسلې دي چې دې به شریکه سره حل راوځي. ډېرې داسې مسلې وي چې هغه د پولیسو سره یا چې د نو د ایس صاحب سره ریلیټډ دي، نو په دې باندې به دوی سره خبرې اترې کوو. ډي اس پي صاحب زموږ سره دی، احسان الله صاحب. ډي اس پي صاحب ډېره مننه. دلته د ون ویلینګ خبره وشوه، د منشیاتو خبره وشوه، دغه رنګې نور داسې ستونزې وي چې هغه تاسو سره تعلق لري، نو څه راسره په دغه حوالې سره نظر لرئ؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو تاجک صاحب ستاسو دلته په راتلو باندې تاسو هرکلی ورته وایم، مننه ستاسو کومه. او زه د ایس صاحب اپریشیټ کوم چې هغه فار د فرست ټایم هغه یو کلي کچېرې منعقد کړله او په هغې کې د اعلی تحصیل سمرباغ یعنې ډېرو زیاتو تاجرانو چې هغه شرکت وکړو او داسې ډېرې مسلې به وي چې هغه زموږ په خیال کې نه هغې موږ ته په ګوته کړلې او بعضې خبرې به داسې چې هغه به زموږ اپریشیټ کړي دي. اوس چونکې په دې کې د ون ویلینګ خبرې وشولې، نو په دې لیول باندې زه به دا ویم چې په مسکیني روډ باندې او دغه رنګې د بادین روډ چې دی او خزانه بایپاس په دې باندې عموما اکثر د جمعې په ورځ باندې دا پروګرامونه کېږي. نو دې باندې موږ ډېر زیات ښه بهترین یعنې فوکس یو او موږ پکې کافي کارواهي کړله. خو چونکې هغه ماشومانه داسې چې که موږ وایو چې په ده باندې موږ اف آی آر ورکړو نو د بیا هغه فیوچر چې دی ته به لکه مسایل پیدا کېږي. نو زه ستاسو د دې چینل په وساطت سره اول خو د دې ماشومانو د والدین ته دا زه ریکویسټ کوم چې د خپلو د ټینیج دور د ماشومانان بچي چې دي چې دوی ته د موټرسایکل نه ورکوي، لږ په دې باندې نظر ساتي. موږ چونکې د جمعې په ورځ باندې بالخصوص پر بادین کې د مسکیني روډ باندې اکثر کاروای ډېره وکړلو، خو بیا چې موږ ګورو نو په هغې باندې بیا موږ اف آی آر نه ورکوو، بیا لږ وایځورو. خو به هر حال بیا د سکول واړه بیا دا کې فیوچر کې ورته لږ مسلې راځي د اف آی آر په شاته غوټه شوی، نو بیا موږ ټریفک سټاپ راوغواړو هغه ته لکه هغه یعنې پار د ټایمینګ هغه فرچې مرچې ورکړي. امید دی چې دا کې ډېر زیات کمې هم راغلی او چونکې د خلکو اوس پکې دا ټکونه وکړو دا یې راته یعنې په ګوته کړې، نو زما د الله نه امید دی چې تاسو په نیکسټ جمعه باندې به ګورئ چې برفور کاروای به کېږي او ان قریب به دا زه ختموم، لکه مکمل به ختموم. بازارونو کې د سیکیورټي هم لږه خبره وشوه، کامبټ پکې په ګوته شو چې هغلته سیکیورټي کمې دی. د سیکیورټي چونکې د کامبټ بازار کې دا صدر صاحب دا خبر وکړله 13 ورځ تقریبا 10 منټ ډکم 12 بجې صدر صاحب ماته وی چې دلته کې دوه کسان چې دي هغو په یو بل باندې ګزارونه وکړو او ګاډو والو، خو په بدقسمتۍ سره زمونږ په کامبټ بازار کې په کار دی چې یاره زمونږ سره لکه یو پراپر بازار دی او پراپر زمونږ سره ځای وی چې په هغې کې زمونږ پولیس آباد وي. په دې لیول باندې ما د ډېرو کافي مشرانو سره کوشش وکړو، ګورم اوس هم ګورم د مشرانو ته هم دا کار حواله کړی دی چې یاره داسې یو مناسب یو موزون ځای موږ وګورو چې هغې به موږ خیر دی خپل هغه های اپس ته موږ ریکویسټ وکړو چې د دې کرایي پیټ کوي او دا ځای به هم په کرایه والو او دا به ورته موږ په بازار کې دا خپل پولیس په یعنې زر ته زره به هغه ځای ته یا خپل ډیوټۍ پوینټ ته به ډېر زر حاضرېږي. خو چونکې له هغه ځای موږ ته نه دی میلاو شوی، نو زمونږ پولیس چې دي هغه فلحال چې د فارسټ چیک پوسټ دی درنګال په هغې کې هغه هلته کې رهایش پذیر دي. نو په دغې ټایم کې چونکې د 12 بجو پر زمونږ د جوانانو ډیوټي وه په 6 بجې راغلي نو تقریبا دا 10 منټه کم دا دوی ولاړو واپس او دا نور کسان لا رسېدلي نه وو. سر صاحب ما ته خبره وکړله او یقین وکړه ما د سمرباغ چې کوم موبایل افسر و هغه ان قریب یعنې د دغه سره و د کامبټ نه باندې لاندې د پل نه سره بوکری پول سره زما په خیال چې ویدن 2 منټس چې دی هغه به بازار ته ورسېد او کسان یې ول ارسټ کړو. نو یو خو دا خبر شوه، بل د ټریفک په حوالې سره اکثر دا خلک ګیلې کوي. نو زمونږ تاسو وینئ زموږ د سمرباغ او دا د کامبټ د بازارونو چې دا د اوس نه دي د پخوانه د هغه څه ایکسټنشن پکې نه راغلی خو هغه پخواني روډونه دي، تنګ بازارونه دي. اوس غربت هم ډېر زیات دی او ډېر زیات یعنې مخلوق دی، نو چا ګاډۍ ماډۍ درکوي یعنې سبزیانې او دا فروټ موټ. نو موږ هغه فار ټایم بینګ د هغو خلاف موږ هغه دغه وکړو اکثره انکروچمنټ موږ خور کړو او په هغې سره هغه ټریفک زموږ روا دوا شي. خو بیا دوی سبا له بیا دغه ځایونه چې هغه تقریبا تنګ کړي وي. اوس صدر صاحب زموږ د کامبټ چې دغه موږ هم اپریسیشن کوو هغه ډېر تکړه سړی دی، هغه ما ته په دې خپل دفتر کې راغلی ما سره خبره ډسکس کړې ده چې یار زما سره ټي ام او صاحب او زما
ما سره اي سي سیف او دغه رنګ ماته وی چې را ان شاء الله العزیز ان قریب زه ورکول شم او دې کې به د گاډۍ چې یا د سوزکی چې د پروټو سبزیانه ولا چې دا ورته مونږ ټول دننه کو نو امید ده چې او پاتې اوسه د منشیاتو خبره فکر رالی نو زه به دا ویم چې زمونږ د موجوده ډي پی او صاحب او زمونږ ډي آی جي صاحب په دې منشیاتو انتهایی فوکس دي او د دې یعنی د بالکل مکمل ابولش کولو لپاره موږ ته د ټاسک حواله کړی دي نو زه به دا وایم چې تقریبا ما سره د موبایل کې اوس نمونه هم شته اف آی آر هم شته زه پټوال هم درکولی شم چې ان شاء الله العزیز د 15 اګست نه په دې خوا یعنی 14 د 15 اګست نه واله تر 29 اګست پورې موږ کم از کم تقریبا 5000 5000 یعنی ګرام چې دی هغه چرس ریکور کړي دغه رنګ به کې آیس دي او 13 ورځ د باجوړ تقریبا څه کسان نالو سره په فیلډر کې هغه سره 15 کیلو چرسو هغه موږ هم ونیول او ماشاءالله زموږ د خپل پروګرس روان دی خو بیا هم لکه زموږ یعنی په قلار زموږ سره نری ناستو او ډیر کسان چې دي هغه په سرچ ورانټونو د موږ راغسي کې کاروي روان دي ان شاء الله زموږ سره اسسټنټ کمشنر سمرباغ محمد سهیل صاحب موجود دی ډیره مننه یو دلته ډیره ناشنا خبره چې وشوه چې زه په پرسنل ډیر خوشحاله شوم تاسو چې معیارو کې موږ یو ماډل بازار باندې کار شي روان کړی ډیر زبردست هم منصوبه ډیر ښه مسلې تاسو وړاندې کې خوسته شوې سره په وای تاسو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لاول خو تاسو شکریا چې تاسو زمونږ چې ټریډرز د پاره نن کوم کلی کچهری و فار د فرست ټایم هغه تاسو کور کوي ور سره د ډي اس پی صاحب او څومره چې ټرافیک پولیس دي ټریډرز او علاقې مشران او هغوی شکریا دغه رنګي کلی کچهری سره مسلې زموږ مخې ته راشي او هغې معنی یو وی آوټ د پاره چې کوم دی کار شروع شي کو ان کیس داسې غونډې نه کېږي نو مسلې به مخې ته اړوله راځي نه حل د هغې راایستل خو بیا ډېره غټه خبره ده څنګه تاسو خبره وکړه دلته ډي اس پي صاحب هم وویل چې زمونږ هیلي ایریا د بازارونو کې سپیس کم دی نو خلک ورځ ورځ آبادي زیاتیږي او دغه رنګې نوي د کاروبارونو ټیکنیکس هم راځي لکه اوس اکثر د هینډ کارډز په مخ کې پرمننټ په اوس ټمپرري شو سوزوکو ته شی ووختو نو هغه بیا مینج کول او د قانون په امبیډ کې راوستل لږ شانتې ګران شي منګه دې معنی کوششونه خو مخکې نه شروع کړو خو له بده مرغه دلته څوک موږ ته ایکسټرا سپیس اویلیبل نه دی په سمرباغ کې یا کمبټ کې یا په نورو ځایونو کې نو لکیلی منګه په معیارو په بازار کې د یو سپیس اویلیبل او هغه په فریقین سره مذاکرات وکړو نن آی کې صفائی شروع ده او ان شاء الله سبا نه به د معیارو بازار چې کم غوښه ولدي چرګانو ولدي گاډو ولدي یا ملک شاپس دي دا به موږ ان شاء الله خالی پلاټ ته راکو دوی به موږ پراپر رجسټر کوو موږ ته پتی چې بازار کې زموږ څومره وینډرز دي او پراپرلی د پولیس والا د لیوی والا او د ټي ام ای والا به موږ یو ډیوټي روستر جوړو او هغوی به 24 اورز یا ورکینګ ډے کې چې کوم دی هغوی مانیټرینګ کوي او موږ به ان شاء الله دا بازار یو ماډل بازار په شکل مانی دلته اسټابلیش کوو دغه رنګې کامبټ صدر صاحب خبره وکړله چې موږ سره سپیس اویلیبل دی نو هغه هم زه ډېر ویلکم کوم اپریشیټ کوم زه دا وایم چې دا بازارونه د عوامو زیات دي او زمونږ کم دي منګه د امپلیمنټیشن والے 15 کسان یو خو دغه ته روزګار کولو والا 95 کسان نو کو دا غوي تعاون موږ سره ني نو زما په خیال دا یو فیوټایل ایکسرسایز ځکه ما خپل خبرو کې ویل چې مسلې موږ ټول ته پته ده خو تاسو موږ له سولوشن راکې څنګه چې ډي اس پی صاحب ویلې ایگزیکټلی څنګه چې ډي اس پی صاحب ویلې چې لکه کامبټ کې کو د دوی چوکۍ وانه د دوی ریسپانس ټایم بخي دوی نه بیا اکاونټیبلیټی مخ کې دی شي خو کو دلته چوکۍ لزه نه ورکې او تمه ته دا کې چې یاره دا ته په 2 منټو کې ریسپونډ کی نو زما په خیال دا ته اس سترګې په خپلم پټه او ډي اس پی صاحب باندې هغه بلیم شفت کول ولا خبره ده نو زما په خیال د عوامو د اډمنسټریشن سره هایلایټ کوي دي کوم د کې مونږ کې غلطیانی غلط ټریک باندې روان یو مونږ ته دی وی چې دا لار غلطه ده خو مونږ دی سپورټ کویم فیسیلیټیټ کویم ځکه چې لوکل انفلوئنس د دې خلکو ډیری زمونږ اغه رنګینی د دوی خبره ډیر اوریدل کی نو مونږ ته کو دسي په بازارونو کې سپیسز پرووایډ شي کم د اډو ولدي دوی خپل اډو نه بهر نوزي گاډي لیمټ کې ودري دغه رنګي د چنګچان ولدي دا ریګولیټ شي دوی خپل اډو نه تجاوز نه کوي نو زما په خیال بازار کې چې کمی مسلې دي نو هغه به میوچوال انډرستانډینګ او افورت سره ډیر زر ورکم کوم بجلی نه خلک ډیر زیات چې د نو سره ټکي پبلک هیلث مسلې دي د سړکونو چې د نو مسلې دي چې اورال چندول مسالستان جوړ شوی دي او خلک هم تاسو طرف ته ګوري جی دا سیدا د ځینی مسلې خو فدرل سبجیکټ تاسو په دې خپويږي ځینی چې کوم د ډیولپمنټل سکیمز یې هغه خپل پراپر یو موډس اپرنډي نو هغه کې مونږ لګیایو
اوس زمونږ غټه مسله چې ماته کوم ښکاري او هغه ما کنسرن ام پی ایس او ام ان ایس نوټس کې مراوستي ده چې څنګه تاسو ته ډیولپمنټل بجټ ریلیز شي نو د مونډې نه والا د شاهي پورې دا روډ زما په خیال د دې روډ سره به من حیث سب ډیویژن ټولو ته چې کوم دی یو فایده وشي. بل دا دی چې دې سره به ډرینز پراپرلی جوړ شي، کوم دی کې کلورټي بند دي هغه به ختم شي، بازارونو کې چې کم انکروچمنټ شوی هغه به ختم شي، سپیس به موږ سره لږ زیات شي. نو دا زما په پرایورټي مانیم ده او ان شاء الله د چا په اختیار کې چې نو هغوی په نوټس کې ما راوستم دوزی اکټیولی پرسو کوم. ټوریزم سپاټ حواله سره مونږ یو پی سی 1 تیار کړو کمشنر صاحب په وینا باندې شاهي د پاره. نو آی کې مونږ پراپرلی دلته واشرومز او څنګه چې دلته خبره وشو چې دلته د پبلک فیسیلیټیز نشته ده، نو هغه زمونږ یو سوچ دی او مونږ په کار شروع کړی دی، خو سبجیکټ ټو فندز اویلیبিলিټي کله چې هم مونږ ته ان شاء الله فندز اویلیبل شي نو دا کار به زه ډیر ایکسپیډیشیسلی ان شاء الله سر تر رسوم. تاسو د بجلی خبره وکړه او ما دنم ډیټیل سره دوی ته عرض وکړو. بجلی کې زمونږ 2-3 ایشوز دي. یو دلته 80 بالکل دا ایریاز دي، خو دا د پخوانه دلته چونکې نمبر سیستم او اکیومولیشن دي ته مونږ ویو دا اکیومولیټ شوی خلک نه مني وابډا والوي زما د معنی پیسې دي. نو په دې کې مونږ پیسکو چیف ته یو پروپوزل لیږلی دی چې دا د ریمیټ شي او د دې نه بعد چې کومه کاته نو خلکو سدي هغه حساب وکړي شي یا د دای کې 50% ډیسکاونټ یا څه داسې دغه ورکړي. دویم د لوډ شیډینګ سمرباغ فیډر باندې 16 آورز دی. ما اس ډی او صاحب څخه په خبره کړې و کم چې را کامبینګ اپریشن دی دا 50% شوی دی کې لاسز را کم شوی دي. کم کونډه کلچر یا چا میټر نو چاغلا کول نو هغه کمپیریټیولی کم شوی. نو سبب هغه ان شاء الله ماته وی چې اګریګیټ لاسز زمونږ سونه رقم شوی هغه په بنیاد باندې به زمونږ لوډ شیډینګ سکیجول چې کوم دی ریوایز کیږي. نو فیډرل سبجیکټ ته منګه به بار خپل حل ځلې کو دلته اکثر پروټیسټ هم کیږي، خو زمونږ ډومین کې داسې څه پالیسی ډیسیژنز نشته چې هغه موږ دلته واغستلی شو. عوامي سوال یو کول غواړم، خلک په تاسو ګوتې اوچتوي یاره بازار کې ګراني ده روټۍ ګرانې خرڅوي بس د چا څومره لاس برکېږي بل سټ ماتوي او ګوتې به تاسو اوچتېږي چې یاره انتظامیه اوده د دفترو کې ایسیګانو ته ناست دي دغې حوالې سره څه وایي څومره په کم ورځ تاسو ویزټ کوئ څه قسمه ویزټس کېږي؟ بازارونو حوالې سره داسې ده چې زمون خو ټیر ټاپ ټیری لاول حلال فود اتارټي دا وی دا ډومین دی او منډیټ دی چې یا فود ډپارټمنټ ډي اف سی چې کمی چې وی بازار کې نرخنامې پرووایډ کی د دې روټونو چیک کی چې یاره ویټ صحیح دی ریټ صحیح دی کو نو صفائی برابر ده کو نو ډېرې خبرې. خو دې کې موږ هم ریګولرلی وزټس کو معیارو ته اکثر لاړ شو، کامبرټ ته لاړ شو، سمرباغ ته لاړ شو، کوم چې وایلیشنز موږ ته ښکاري هغې باندې باقاعده ایکشن والو. ریسنټلی به تاسو یو اکټیویټي کتلی دي چې څومره سب ډیویژن کې ملک شاپس نو هغوی لپاره موږ ایډي حلال فود اتارټي دلته لیب راولېږو د ټولو ټیسټ شو او کوم چا کې چې څه نقصان و نو هغه هم ورته وښودو چې دا دی او هغه باقاعده په فیسبوک باندې ډسپلی شو او په دې بابت کې موږ تقریبا 85,000 فاینز په هغه خلکو باندې امپوز کړي دي. نو دا خو زموږ هغه روټین انسپیکشن میټرز دي او کله چې هم پرایسز فلکچویټ شي د پټرولو یا د ډیزلو نو هغې سره مارکیټ کې یو امبیلنس راځي او دا امبیلنس 10-15 ورځو کې اټومیټیکلی په خپل دغه شي. زیاتره خلک دا وایي چې تاسو رحمدلي لږه ډېره ده مطلب اوس شودو والا تاسو ونیسئ پرچی کوي هغه لاړ شي هغلته بیا خپل کار کوي، قصابي ونیسئ پرچه ورکوي پر روپۍ ډکې کې لاړ شي بیا خپل کار کوي. لږ جیلونو ته یې لږې د حوالاتو شاته کېږي لږې پبلیکلی نومونه هم راځي پبلیک ته چې یاره دا سړی نو زما خیال د عوام به هم ترې متنفره کېږي دی به هم لږ سوي داسې ده جي چې قانوني اختیار خو موږ سره د جیل هم شته د فاین هم شته د هر قسمه تنګولو چلونه راځي، خو زموږ مقصد دی چې معاشره کې اصلاح وشي. زه کس دونه تنګ نه کوم چې هغه زما د وجې خپل کاروبار پرېږدي ځکه چې چا خپل مجبوریانې خپل فیملی ساتلو لپاره راوتي نو موږ صرف هغه دونه تنګو چې هغه ته پته ولګي چې او تا کو غواړي تنګولی هم شي او کم چې ریکټیفیکیشن یا تصحیح پکار ده هغه ته پته ولګي. نو کم چې داسې ریپیټډ وایلیشن کوي یا دغه افینډري هیبیچول نو هغه سره بیا مونږه ان شاء الله سخت عمل کوو. خو چې کم د روټین والا خبرې نو زما په خیال چې په خبرو باندې کو هغه خپل غلطي ومني دا زما لپاره یو وین وین سچویشن. عوام د تعاون نه بغیر انتظامیه هم نشي کولی، عوامو نه خوشحالي تعاون در سره کوي که نه ګیلمنیت دی؟ داسې ده چې د جندول عوام چې کوم دی ډېر قدردان دي، زما ډېر خیال ساتي قدر کوي، خو دا ده چې زمونږ د او زما او د ډي اس پي صاحب مونږ چې څومره سرکاري خلک یو مونږ چې په کومه کرسۍ ناست یو نو عوام زمونږ نه ګیلې راځي ځکه چې مونږ ریټ اف د سټیټ اسټابلیش کوو او ریټ اف د سټیټ څوک په خندا خوشحالۍ نه مني.
هغې کې لږه سختي لږ تاوتریخوالی لږه سخته خبره خامخا راځي. نو د چا چې ګیلې وي کیدای شي هغوی ته څه نقصان رسېدلی زما د لاسه، خو انشاءالله زمونږ عوام هم زمونږ دي او هغوی کو کمې ګیلې په حقه ماني نو په سر سترګو کوم ځای کې هغوی غلطي نو موږ به ورته وایو چې بهي ته په غلطه یې موږ خپل قانوني کار کوو. ډېره مننه ستاسو خبره کوم. یو جان دا زموږ سره ډي اس پي ټریفک شاد محمد صاحب هم موجود دی. جندول ته به راتګ درته هرکلی وي او کله کله دغه رنګ راځئ چې مونږ هم یو نو داخله کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مهرباني تاجک صاحب. نن په سرکل جندول کې کلی کچهری د اسسټنټ کمشنر صاحب او د ډي اس پي صاحب په نگرانۍ کې وشوه. د ټیپک په حواله پکې یو دوه خبرې وشوې، د ون ویلینګ په باره کې او د بازارونو کې چې دا کم تجاویزات دي. اے سی صاحب او ډي اس پي صاحب بالکل هغوی ته قیدداني ورکړه چې په دې کې به انشاءالله مونږ کاروایي کوو او کاروایي به شروع وي د دې. خو د نن نه یو 3 ورځې مخکې ډي پي او صاحب زه غوښتی وم خاص کر په دې باره کې چې یاره دا 2 قسمه جرمونه چې دي نو په دې باندې فوکس واچوئ او په دې د دې مخنیوی وکړئ. یو کمسین ډریوران بل تورې شیشې. د ون ویلینګ په حواله پکې دا خبره وشوه چې دلته زموږ سره په خزانه کې او د مسکینی په روډ باندې ون ویلینګ کېږي. نو انشاءالله د ډي اس پي صاحب سره زه اوس کینم په دفتر کې دې ته به مونږ د ټیپک پولیس او ریګولر پولیس ټیمان ساز کو. هلته خو زه په خپله راځم دغه ته د بایپاس خزانې ته انشاءالله هغه ختم دی هغه ون ویلینګ او دې ته به ټیمان ساز کو. انشاءالله په دې کې به مونږ کاروایي سټارټ کړو د دې جمعې نه. یو بل کار ډي اس پي صاحب روان دی، تاسو باقاعده سرټیفیکیټ ورکوئ. سرټیفیکیټ مطلب دا چې دلته ډېر اوورلوډډ ټرکونه د ماربلو والا وځي او ټریفک والا هغې ته پرچه ورکړي 1000 2000 15000 هر څه وي. هغه پرچه ښه یو چې پاکستان کې کم ځای ته هم ګرځي بس وایي ما خو پرچه اخیستې ده روان وي. د دې څه متبادل نه شي کېدای ځکه چې د ټرکونو نه ټیک ده چې پیسې خو ترې راځي خو سړکونو ته نقصان رسي. دغه خو یو میټینګ شوی ډي اس پي صاحب په نگرانۍ کې یو میټینګ شوی، اے سی صاحب پکې هم موجود و، دا ټول یونین والا دلته موجود و. نو په هغه میټینګ کې دا خبره وشوه چې یاره دا لوکل ټرکونه چې کم دي دا به د 12 بجو نه والا او د 3 بجو پورې دغه ټایم کې د ماشومانو چوټي کېږي نو دا به مومنټ نه کوي. کم لانګ روډونو ته چې کم ټرکونه وځي نو دا به د سهار د 9 بجو نه والا د ماښام د 9 بجو پورې چې دی دا به مومنټ د دې نه وي. نو باقاعده په هغې عمل درآمد شوی دی. دې نه مخکې چې څوک راځي نو زموږ خو چالان اختیار دی، چالان 15000 روپۍ هغې ته مونږ چالان ورکوو. دا د هغې د میټینګ مطابق د ډي اس پي صاحب او د اے سی صاحب سره چې کوم میټینګ شوی خو انشاءالله هغه کنټرول شوي دي. اوس د هغې د روټین مطابق ټرکونه روان دي. باقي د وزن خبره چې ده نو د وزن زموږ سره صحیح اختیار نشته، نه څه کانټه شته چې مونږ یې وزن کو او چالان دی چالان ولا مونږ ورکوو. مهرباني. ګرانو خوږو کتونکو اورېدونکو د ډي اس پي شاد محمد صاحب، اسسټنټ کمشنر سهیل صاحب او ډي اس پي احسان صاحب چې خبرې اترې وکړلې. نن په سمرباغ کې کلي کچهري وه، هم د جندول چې کومې د بازارونو ستونزې دي په هغې پکې خبرې وشوې او زموږ امید دی ځکه چې کله مسلې مخې ته راشي نو په هغې کې خامخا څه نه څه مسلې حل کېږي هم.